د رسول سلم بیبیانو مطالبې شروع کړ یوې مال دا بله یوې مال دا د رسول سلم سره څه نه وو مالي حالات یې دومره ښه نه وو او د هر یوې مطالبه یې داسې نشوه پوره کول د مالونو نه پراخه کېدو مطلب خو نه هېڅ ټول مال د رسول سلم سره دی نو د هغې سره د رسول سلم زړه خفه شو او دلته دا خبره خصوصا خویندو ته او میندو ته او لوڼو ته هغه ده چې خپل خاوندانو نه هغه څه مه غواړئ کوم چې د هغوی په وس کې نه وي او د اوچت صفت په ځان کې پیدا کړي د خاوند حالاتو ته کته د هغې مطابق ژوند تېرول خاوند حالاتو ته کته د هغې مطابق د هغه نه څه غوښته د هغه نه مطالبه کول دا د هوښیارې ښځې د اوچتې مؤمنې شان دی د یو نیمه ښځه د خاوند حالاتو ته نه ګوري خو څه ته ګوري خپل ځان ته ګوري خپل خواهشات ته ګوري پلانې دا چلو کو پلانې دا چلو کو پلانې دا چلو کو پلانې دا وکړو خاوند غریب مخامخ څه نشي ویلی ډېر کسان ډېر سړي داسې چې هغوی په کور کې د خپلې مسلې نه بیانوي نو په زړه باندې یو ګټه کېږي او دې له به هغه مطالبه پوره کړي او پیسې به قرض کړي د چا نه یې راوالي نو وګوره ستا د لاسه په خاوند باندې قرضه ډېره شوه نو دا د کوم ځي هغه اوچت صفات شو نو دا زموږ نصیحت دی د خویندو ته د میندو ته خصوصا چې خاوندان دې نه تنګوي په دې پالتو مطالباتو باندې